أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. صدقت يا رب العالمين. دیزینا سورة الروم دا شروش. سورة الروم دا روم دا نوم چی دی دا پا دی دویم آیات کی راغلی دی تسمیت الکل بی اسم الجز. دا دی دا وجه دی طول سورت دا سورة الروم دا وجه دی شمید. دی دا سورة الروم وجه دی شمید. او دا ذکر شپست سورت عنکبوت نا. نو مخ کی سورت کی اللہ رب العزت فرمائی چی صرف پا آمنا باندے بکار نکیگی، پا ایمان راوڑلو باندے بکار نکیگی، بلکہ خدای پاک پا تاسو امتحانات ہم راولی، ابتلا بم در باندے رازی. او پا دی سورت کی اللہ رب العزت فرمائی چی دا مصائب و دا مصیبتون دا یو ابتلا دا ازمائش دی امتحان دی، و نتیجه دا دی بیاڑی را مضبوط دا و دا خوشحالی دا. یفرح المؤمنون چی باغی باندی با خوشحال شی بیا مومنان، نتیجه بے قبول روز. و دا دی وجه سر جفت را بیا تیر صورت کی اللہ رب العزت چی دی اغا پا مومنانو باندی امتحانات ذکر کرو، او پا دی صورت کی بشارتون و زیری ذکر دی دا مومنان باندی خوشحالی خبر. سورت دا مفسرین دی کی چرا نازل شد دی پس دا سورت الانشقاق نا، یعنی دا دینا مخ کی صدری اتیا سورتون دا را نازل شوی. پا مکہ معظمہ کی دا سورت را نازل شد دی شپک گوگانی دی تقریبا پای. او پا دا سی وقت کی را نازل شوی دی چی پا دنیا کی دوا نظام چلے دا، یو مذہبی قوت چلے دا یو سیکولر نظام چلے دا. دو نظام پا دنیا کی روان، یو تبے کسرائی پارس و یو تبے ہیرقل روم. ہیرقل روم چیو دا عیسائیت والا و دا عیسائی مذہب والا، او کسرائی پارس چیو دا آتش پرست او دا چیزی مشرکان. پا نیم دنیا باندے دا یو حکومت و نیم دنیا باندے دا بلو کم ریاستون چی دے بچنو باغی باندے دی سیاسی، معاشی، اقتصادی پا دے طول باندے سنا اثر رسوخ و سو کے روبات گزار و باقیدہ بے والا پیسے ورکو. دا روم دا چکم خطر دا غنوم دی دا ریاست و دی دا بیویلی شرومت الکبران. اصل مرکز کو دا دی اٹلیو، بیا دا صدرو دا ودی یا مستقل دا دی بیا مرکز سی دی دا قسطنطنیه او گردی دا کم چنن پا استنبول سر مشهور. او دا غیتا بیا جدید روم آویدش، جدید روم. نو دا رومیان چی کمو دا چونکہ مذہبی خلقو، او پارس والا چی دا آتش پرست مشرکان. نو دا دوالا نظامون پا دنیا کی پا یو وقت باندے روان، نو ہر ٹیم کی پا ہر لحظہ کی پا دنیا کی متصادم نظام دا روانی، دا یو بل پا ضد کی با نظامون روانی ورده دنیا یو نظام تا نشی پاتے گی. دسا وقت لکا باتیم چی یو سپر طاقت چی یو سپس اخده و تا ڈائریک بل نظام بیا مقابلے تراولی. کسا ٹیم دا روس را پیدا شی نخده پاکے توڑو کی بل ورطرا مخیده کی نو دویم نظام ورسر بیا پا مقابلے کی روان شی. چی دویم نظام ورسر نی روان نو بیا توازن برقرار نی. نو دا دیو جدوا نظام بلا بروان. نو دا دوه غټ غټ طاقتونو په هغه وخت کې
بیا د روم دا لفظ سره دا د عیسایانو سره لږ خاص شوی دی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې تاسو د حدیث مفهوم بیانوم چې تاسو د رومیانو سره جنگیږئ نو دا نه ختمیږي دا به بیا پیدا کیږي بیا حتی چې عیسی علیه السلام راشي نو هغه به د دې مکمل بادشاهي بیا ختم شي بیا به یو نظام د اسلام چې دی جوړ شي بس د هغې نه مخکې به دا وي نو داسې کار وشو چې دا کسرای پارس والا چې کومو د دې چین روس او هندوستان دا ټول د دې د نظام لاندې راته د دې ریاستونو د دې د حکومت لاندې دا ټول راته غټ پرتا غټ لګا مخلوق باندې او اقوا یا هرکل روم چې کومو د اغي لاندې یورپ او مصر او دې سره افریقا دا ټول دا د اغي لاندې د دې په یو بل سره جنگ جګړې کېدې خو په رومیانو کې چې عیسویانو نستوریه فرقه یعقوبیه فرقه وغیره نو دې کې د فرقو دا جنگ جګړې شروع شوې چې کله د فرقو جنگ جګړې شروع شوې نو دې د سخت نقصان ورکړ او پارس والا د دې نه پیدا واغستله موږی غنیمت وګڼله دشمن خو په دې تکل کې ناست دي که نه اوس چې مسلمانان په خپلو کې نښتي دي نو خلک ترې بیداري نه نو دغه شان دي په دې فرقو کې نښتي چې دین ښتي حتی تر دې پورې چې په معمولي خبره به جګړه کوله نو اهل فارس والا پرې راغله هغوی پرې حمله وکړله د یو طرفه رادن نه شو هغې کیسه علاقې قبضه کړې بیا د بل طرفه بل حتی چې دې په قسطنطنیه باندې وردک نه کړو هغې محاصره کړه چې هغې ګیره کړله نو فطرتي کار و چې د چا سره تعلق وي نو د هغه په غم او په خوشحالۍ کې یا لږ څه ناڅه شریک وي د مسلمانانو څه ناڅه جوګو چې انکي د اهل کتابو طرف ته هغې اهل کتابو الهامي کتاب ورسره او د اهل مکه چې دی د هغې جوګو د مشرکانو طرف ته نو هغې به مسلمانانو پورې خنداګانې کولې زمونږ مشرکان وګټل او تاسو چې موږ اهل کتاب وغې د لهو الفقورې وردن نو الله رب العزت دا صورت را نازل کړ چې الف لام میم غلبت الروم الله پوهېږي په معنا د دې حروفو باندې غلبت الروم مغلوبه کړی شو مغلوبه شو رومیان دا رومیان چې دي دا مغلوبه شو فی ادنى الارض اے فی اقرب الارض فاغنیزدی ځمکه کې وهم من بعد غلبهم او رستو د مغلوبه کېدو د دیونه د کمزوره کېدو د دینه سیغلبون زر دی چې دی به غالب شي فی بضع سنین په یو څو کاله کې نو بدع ویلی شي د دریو نه تر نهو پورې فی بضع سنین په یو څو کاله کې لله الامر الله رب العزت در دې حکم من قبل مخکې د دینه و من بعد وروستو د دینه نو سیکولر نظام ولا دستنه واله الله رب العزت فرمایي فی بضع سنین په یو څو کاله کې نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ابی بن حج سره هغه سره چې په دې باندې شرط کېښوده هغې به ورپسې خنداګانې کولې هغې ته اوس علاقه قبضه کړو دوی چې په یو څو کاله کې به دې بیا قبضه شي نو د مسلمانانو او د کافرانو به په خپلو کې تکرار روان تقریبا د نبوت 15 کاله یا څه د پاسه مخکې شوي نو دوی به تکرار کو د مسلمانانو سره تر دې چې د ابوبکر صاحب او د ابی بن خلف د دې دا خبره دومره لاړله چې د یو بل سره د دواړو طرفونو نه شرط کېښودل شو ابوبکر صاحب ورته وایي که په 15 کاله کې الله رب د ځمکه رومیانو دوباره ونه نیسله نو زه به تاله لس اوښان درکړم او که په 15 کاله کې ونیسله نو ته به ماله لس اوښان راکړې هغه ورته صحیح ده په دې باندې شرط کېښودل شو وعده وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکله راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل دلته بدع ذکر ده او بدع د دریو نه نهو پورې راځي نو 9 کاله ورته یاد هغه راغی هغه ورته وی 9 کاله شو او 100 اوښان شو په قرآن باندې خدای مضبوط ایمان
और ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। नो आगे वर्तवी चिन्ह का शुसेबा और सुलू खान जागा वर्ते सही है बनक ना जे पढ़े रहो मुझे के मुझे दोबारा नशिया बचते मंगदानी जामुन लीधे और लेकिन पहुँ काले के दिव्या दोबारा रूमियान उचली लगा लगा पुलिस ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बअद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारा हुक्म दे मखिला हर यो सीजना बाद हर सीजना न रूमियान सदी रूमियान बमजी वर्पसी बनूर निज़ामुन बमरवानी यो बमरवानी बल बमरवानी वो हुक्म बस सिर्फ दा यो अल्लाह चलेगी हाकिमियत आला बस सिर्फ दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी दा बच्चा हाकिमियत बन चलेगी बल निज़ाम जब डांकीज़म वाले डिग्रीज़म वाले दा निज़ामुना बल टोल लावण की चिकम दे इस्लाम मुआफिक भी सही दा चिकम दे इस्लाम मुआफिक नहीं नो दा इज़म बल टोल बिया डेरान दोगी खबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अल्लाह वही लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बअद कुल्ल शै। अल्लाह है लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल कुल्ल शै व मिन बअद कुल्ल शै। दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बारा हुक्म दे दा अल्लाह निज़ाम दे हाकिमियत आला दे अब अल्लाह लरवी मखिद हर योसिन और बाद हर सी उस खबर अदारा नो निज़ाम चली او بیا اعتراض دار راځي چې د ریاست مذهب نشي کېدی ولې نشي کېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم بشان مضبوط ریاست بنیاد ته خودی شي دا هغه مذهب وکنو دا مذهب لاندې چې دا چا څومره حقوق محفوظ وي دا مذهب نه بار خو دا چا نه محفوظ دا مذهب نه بار خو د خورونو ډډوانو ژوندګي ده آسه ژوندګي ده خلق خپل عزت پلاس کی دی میدان تروزی نور راشي عزت ولا تار کی بیا دنیا ته چلی وي او ما سره دا ظلم او زیاتی او شو دا چې مذهب ویلي چې بزان پابندی لګلګوګه خزه د کور د نن سیز دی او سړی د بار دا مذهب د زندگی ده نو وې د ریاست چې د دې په مذهب نه چې د ریاست مذهب نه هو کفر دا څه خبره ده نو خبره داسې ده لله الامر من قبل ومن بعد كل شيء اوس الله رب العزت چونکې دا یو نظام مذهبي و دې په مذهب کې هم داسې نو چې ګنې د دې مذهب برقرار او مذهب دې ختم کړو او په مذهب کې هم دې ختم کړو او بیا داسې سده ته رسېدلي چې د خدای دعوې کوله هغې ته رسېدلي او دی خو خپل نظام هم دومره مستحکم او مضبوط چې هغه په ظلم کې اخري انتها ته رسېدلی نو چې کله ظلم زیات شي دی به صرف په کفر باندې چې دی د یو انسان وال نه کوي که صرف په کفر باندې د یو انسان سره وال د هغه سره جهاد نو بیا خو به دلته تا سره چې کوم کافران اوسېږي دا به بیا تا ژوندي نه پرېښودل نه چې کله دغه کس بیا په ضد د اسلام راشي نو ظلم زیات شي دواړو جانبو ته شي چې کله دواړو جانبو ته ظلم زیات شو نو امام شاه ولی الله رحمه الله په حجت الله البالغه کې وایي په دې منځ خطه کې والله الله رب العزت بیا څوک پیدا کړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې خطه پیدا کړ د عربو چې نه په د یو تسلط او نه په د بل تسلط او نه په د یو اثر او نه په د بل اثر دا مثل دا اوس عرب ګرځي نو نه په د یو تسلط نه په د بل تسلط الله رب العزت په داسې خطه باندې څوک پیدا کړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی چې دا محبوب پیدا کړای د دې لپاره پیدا کړ چې دا دواړه نظامونه ختم شي او په دې کې یو د انصاف او د عدل والا نظام په منځ کې راوچل شي چې هغه د اسلام دی او هغه دنیا ته وښودل چې انصاف خلک څنګه قائم الله رب العزت فرمایي ومن بعد ورسل الذين ويومئذ او چې دې کله غالب کېږي نو په دغه ورځ باندې یفرح المؤمنون خوشحالي به کوي مؤمنان به ولې خوشحالي کوي مؤمنان به ولې خوشحالي کوي نو مؤمنان به خوشحالي کوي بې بدرین مسلمانانو هجرت وکړو د مدینې منورې نه او د مکې معظمې نه مدینې منورې ته راغلل دلته میدان بدر چې دی په میدان بدر کې مسلمانانو جنګ وګټو په هغې کې چې دی اوبۍ چې دی دا هم ختم شو
چې په کومه ورځ باندې دې جنګ وګټه په هغه ورځ باندې رومیانو خپل علاقې دوباره قبضه کړه. هرقل روم چې دی هغه د محاصرې نه ډېر تنګ شو، په قسطنطنیه کې بند و نو ډېر تنګ شو. چې کله تنګ شو وایي وځم د افریقي جنګلاتو ته تښتم. چې بار راووته نو بار یې په سوچ کې دا خبره راغله چې د ایران بحري نظام چې دی دا ډېر کمزوری دی، نو د په ایران باندې د شاه اړخه چې دی بحري بیړو کې حمله وکړله او د ایران نه علاقې ونیسي، نو بس بیا مستقل دننه ورغې د یو اړخه د بل اړخه بیا یې د خپلې علاقې ټولې ونیسلې او چې کله دغه علاقې ونیسلې بیا په حمص کې او ده دا نظر منلی و منښت یې کړې وه چې کله دا علاقې زه واپس ونیسم بیت المقدس او شام دوباره ونیسم دا هم تللی و، دا دوباره ونیسم نو زه به د حمص نه تر بیت المقدس پورې پیاده ځم او هلته به عبادت کوم. نو د هلته نه بیا پیاده لاړ بیت المقدس ته هلته عبادت وکړو. نو کاکا مذهبي ریاست و. اوس هم په دنیا کې د ټولو نه متعصب او د ټولو نه مذهبي ریاست چې دی د اسرائیل مذهبي ریاست دی. ټوله جګړه د دې چې دا په مذهبي نقشه روانه ده، امریکي جګړه ده که د بل ده، دا په مذهبي نقشه روانه، په داسې نه ده روانه. دا موږ چې څه ګڼو جګړه مذهبي نقشه باندې روانه، اگر چې کوي یې بل څوک په سکرین بل څوک بیا ورپسې چې دی نسبت د خلکو په نظر کې چې ورته د اسلام کېږي د ایران ریاست هغه په خالص په مسلکي بنیاد باندې ولاړ دی. نو چې سیکولر چې نظام چې دی هغه ریاست کېدی شي او مسلکي نظام چې دی هغه ریاست کېدی شي، نو مذهبي نظام چې دی ریاست نشي کېدی. د ریاست دپاره قانون قرآن خو راغلی د دې دپاره دی، دا خو زمونږ دپاره دستور دی، آیین دی، د دې نه به لوی نظام بل څه کېدی شي. او دا په ضد د مذهبیت راغلی دی چې څوک مذهب نه مني. بیا زرانه مو اوس په دې دور کې قرآن تابع ده سیکولریزم ګرځو، نو دا خبره ټیکه نه ده. الله رب العزت راله پوهه سمه را نصیب کړي. زموږ مسلمانان په دې کې اخته دي. هلکه ته یو نظام نه منې عمل پرې نشي کولی، ځانله خبره خو اخته په دې ټکي زور ورکوي. په دې کې نښتې دي چې بهی سیکولر چې دی دا صحیح نظام دی. اوس د سیاستو بیله لوبه ده. اوس مثال په طور په انډیا کې مسلمانان دي هغه کمزوري دي د هندوانو په نسبت. اوس که هغه ته وایي چې زه ډایرکټ په ډایرکټ اسلامیزم راولم، د اسلامیزم اواز اوچتوي، نو اوس یې کېدای شي 2 ډبه وایي بیا یې 5 ډبه وایي. اوس هلته به هغه د سیکولر خبره کوي، سیاسي ډول دا خبره ده، دا سیاسي خبره ده، نو دا مذهبي صحیح ده. ولې چې هلته په سیکولریزم کې دا ټول مذهبونه ځای دننه موندي شي، خو چې په کوم ځای کې مسلمانان په اکثریت وي نو هلته به د اسلامیزم بنصر الله. نو په مدد بیا چې دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته زامنو ته وویل ګوره کافرانو او اسلام یې نه وروړی خو د وعدې سخت پابند و، زموږ دا اوس مسلمانان دي او دلته یوه خبره په سبا یې کیسه بدلې په خوله توبې وباسه چې موقع پېښه شي بیا له بل تنبیه وباسه. بیا ورته ګوره د دې مسلمان بیا ته وویل نو خبره دا ده هغه ورته ووایي ابوبکر صاحب چې بهی ستاسو پلار سره خو ما وعده کړې وه او په 7 کاله کې چې دی نو ځمکه قبضه شوه، هغې ورته وعده په وعده د سلو خان یې ورله ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راوستوي صاحب هغه سلو خان مې دې واغېسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي کله چې تا وعده کوله شرط دې لګو نو هلته د جانبینو نه شرط جایز و. هغه د دواړو طرفونو شرط جایز و. یو طرفه هم مثال په طور یو کس وي که ما یا نن سبا دور کې والا پلانکي کمیج وګټه نو هلکه 100 روپۍ به زما طرف وي، هغه وایي که بې 100 روپۍ زما طرفه دا کیسه وي. نو د جانبینو نه وایي شرط اوس حرام دی، لهذا ته دا ټول صدقه که بل چا دی ورکړه نو هغه ټول روښانې 100 واړه صدقه د جانبین نه به شرط نه لګوي دواړو طرفونو. بنصر الله بمدد الله تعالی ینصرو امداد کوي من یشاء د چا سره چې وغواړي وهو العزیز الرحیم و دغه الله تعالی غالب دی او رحم والا دی. وعد الله وعده کړي د الله تعالی وعده یې کړي ده په وعده کولو سره
لا يخلف الله مخالفت نکوي الله رب العزت وعده د وعدې خپلې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو لا يعلمون دې نه پوهېږي اکثر د خلکو دا نه پوهېږي الله رب العزت خو په دې باندې پوهه دی که نه د دې صورت خلاصه هم دا ده چې متصرف په هر څیز باندې الله رب العزت دی تصرفات ټول چا لره دي الله لره دي او عالم په هر ذره د کائناتو دا څوک دی دا الله دی نو یعلمون پوهېږي دا خلک دا ټول خلک دا پوهېږي د نر زامن خان پوهېږي ظاهرا من الحیات الدنیا په ظاهر د دنیا باندې وهم او دوی چې عن الآخرت د آخرت نه هم غافلون دي بې پروا دي د دنیا په هر نظام باندې پوهېږي وړوکي ماشوم نه ماشوم به راپاسي او دا ته به داسې خبرې وکړي چې ته به ورته حیران شي خو دې د مانځه په فرایضو نه پوهېږي دې په اسلام نه پوهېږي د 10 روپۍ په چونډۍ باندې پوهېږي دا د نر زوی خو په 2 رکعته نفلو باندې دې نه پوهېږي دې 4 کاله بار ورکولی شي د بچي دپاره خو دې دغه بچي نیمې ګنټې له قرآن ته نه شي کېنولی دې 4 کاله چې دی دا بار ورکولی شي 15 کاله ورکولی شي 3 کاله ورکولی شي سهار نه ماښامه پورې نوکري کولی شي زمینداري کولی شي خو دې 10 منټه مانځلی نه شي ورکولی نو د دنیا په کار باندې الله وی پوهېږي نو د دې نه دا مطلب نه دی د دنیا په کار باندې پوهېږي هلته سمودیانو باره کې مخکې تېر شوي چې هغوی د دنیا په امورو کې ماهر دي الله وی یعلمون دې پوهېږي ظاهرا من الحیات الدنیا بظاهر من الحیات الدنیا د زندګۍ د دنیا نه نو دا بغیر د شریعت نه د شریعت په اعتبار کې نه پوهېږي ولې وهم عن الآخرت او دې د آخرت نه هم غافلون دي بې پروا دي الله دې پوهه رانصیب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله پوهه دې په معنی د دې حروف باندې یا عام چې خاص څه معنی کوي الف لام میم الف الله لام تطویف میم محمود العاقبت الله چې دې له داسې الله چې لطیف ذات او محمود عاقبت د بار دی الف لام میم الله پوهېږي په معنی د دې حروف باندې غلبت الروم مغلوب شو رومیان فی ادنى الارض باغ نږدې ځمکه کې نو نږدې ځمکې ورته وایي چې شام فلسطین دې ته نږدې وهم من بعد غلبهم وروستو د مغلوبه کېدو د دوی نه د کمزوري کېدو د دې رومیانو نه سيغلبون زردی چې دی بیا غالب شي بیا به غالب شي على اهل فارس فی بضع سنین فیوسو کلونو کې لله الامر حاصل الله رب العزت در دې حکم حاصل الله رب العزت در دې حاکمیت اعلی من قبل روان دي دینا ومن بعد رسل دینا ويومئذ او بدغ ورځ باندې يفرح المؤمنون خوشالي به کوي مؤمنان بنصر الله فمدد الله سری انصر امداد کوي من یشاء چا سره چوغواړي وهو العزیز الرحیم ودغ الله تعالی غالب دی او رحم کوونکی دی وعد الله وعد کړی دی الله تعالی په وعده کولو سره لا يخلف الله مخالفت نکوي الله رب العزت وعده د وعده خپل ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلق لا يعلمون نپوي يعلمون لپوئیگی ظاہرا بظاہر من الحیات الدنیا دا زندگی دا دنیا نا و زندگی دا دنیا بظاہر باندې پوئیگی و دا شریعت خلاف وهم موضوعان الآخرت دا آخرت نا هم غافلون دی بی پرواہ دی اللہ رب العزت دی